چې یو کس مریض دی خو داسې مریض دی چې دی کو دا روژه نیسي نو دی د هغه تکلیف نشي برداشت، تکلیف یې زیاتیږي یا مرض زیاتیږي، یا کو دی روژه نیسي نو دی دغه تکلیف برداشت کولی نشي. نو په دې صورت کې ورته الله پاک جل جلاله اختیار ورکړی دی چې ته خیر کوجه کا، او چې کله کوجه کې نو بیا به وروستو چې کله د اختر مونځ وکړي او د اختر ورځ تېره شي د هغې نه وروسته بیا ونیسي، په نورو ورځو کې بیا ونیسي. دغه رنګ الله پاک جل جلاله په سفر کې اجازت ورکړی دی، علی سفر، الله پاک جل جلاله په سفر کې اجازت ورکړی دی. او علی سفر اوې نو په دې کې دې خبرې ته اشاره وکړله چې علی سفر مطلب چې دی په سفر باندې سوار وي. لومبۍ خبره چې کله دی بیمار وي، داسې مریض وي چې دی کو دا روژه نیسي نو د مرض زیاتیږي یا د مرض د تکلیف ډیریږي، دی هغه برداشت کولی نشي، بیا نو په دې دواړو صورتونو کې دی کو کوجه کې د لپاره جایز دي. دویم سفر الله پاک یاد کړی چې علی سفر، او چې تاسو په سفر باندې یې نو د مسافر په ځای باندې الله پاک سفر ذکر کو. وی دې کې دې خبرې ته اشاره وکړله چې مطلق سفر ته مراد نه دی، مطلق سفر ته مراد یې سړی ځنه سواړی ته لاړو نو دا هم سفر دی خو شرعي سفر دا نه دی. نو مسافر یاد نګو علی سفر چې داسې سفر چې دا مسافر په دې سفر باندې سواری چې اوږد سفر طویل السفر. نو قرآن مجید کې د دې وضاحت الله پاک نه دی بیان کړی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان نه او د صحابه او د تعامل نه امام ابو حنیفه رحمه الله او نور فقهاو دا خبر راایستې ده چې دا سفر به څومره سفر حسابیږي، نو دا چې 3 منزله وي. 3 منزله څه مطلب چې 3 ورځې یو کس پیاده درمیانه سفر وکړي، درمیانه سفر په اسانۍ سره سفر وکړي او دې کم ځای ته ورسېدو په 3 ورځو کې، خو د شپې نه 3 ورځې به د سهار نه به شروع شي تر ماښامه پورې به دې سفر کوي، خو په دې کې به خوراک هم کي په وخت ضرورت، په دې کې به دمه هم کي په وخت ضرورت، په دې کې به اوبه هم څکي په وخت ضرورت، او په اسانۍ سره چې دې 3 ورځې کې څومره سفر څومره لار والی شي نو دا د سفر مقدار دی، کم سے کم مقدار دی. او بیا فقهاو د دې اندازه لګولې ده نو 48 میل 48 میل د چې کوم دی سفر ښودلی دی چې په دې کې انسان مسافر کیږي. او په اوسني مقدار سره د کیلومیټرو په اعتبار سره په دې سره 78 کیلومیټر چې 88 کیلومیټر نو دا به د انسان سفر حسابي. نو دې سره نور ډېر ګڼ مسایل چې کوم دی متعلق دي چې دې کله په سفر کې دی نو دې به څه چل کوي، د باندې مونځ چې کوم دی به قصر وي، د مونځ به هم قصر وي. او دغه رنګې دته د روژې اختیار دی، خو په روژه او په مونځ کې فرق دا دی چې کم 4 رکعتیزې مونځ دی نو په حالت د سفر کې به دی هغه 4 رکعته 2 رکعته کوي. څو رکعته به کوي؟ 2 رکعته به کوي. لکه د ماسپښین مونځ دی نو دی به 2 رکعته قصر کوي، نیم به کوي. دغه رنګې د مازدیګر مونځ دی دا به 2 رکعته کوي. د ماسخوتن مونځ به 2 رکعته کوي خو واجب به ورسره خامخا کوي، ویتر به ورسره خامخا کوي. او دغه رنګې د سهار مونځ خو هسې 2 رکعته دی، د ماښام هغه 3 رکعته هغه به پوره مونځ کوي. نو دا په دې سړي باندې لازم دي. او دې پوره مونځ کوي دا سړی ګنهګار دی، او دې پوره مونځ کوي دا سړی ګنهګار دی. موږ سره زموږ یو خپل تلو میادم ته نو روژه ونه ما کسر مونځ کوو، هغه ته مې ورته کسر کوي، هغې ته یې کسر کوي، زه به ځان له وروستې پوره کوم، امامتي خو کوله. نو ما ته وي زما اړه نه مني، نو مې دې کې دا څه خبره ده، خو الله پاک جل جلاله ته اجازت درکړې دی. او دغه مونځ چې ته کم کوې به دې ته ګنهګاري کې به دې پوره مونځ باندې په حالت د سفر کې. نو په سفر په حالت د سفر کې چې کم 4 رکعتي دي مونځ دی نو دا به ته 2 رکعته کوې. البته د سنتو مسله ده، د سنتو مسله دا ده او تا سره خپل ګاډي تا سره وخی نو سنت ورسره وکړه، ښکلې خبره ثواب پې ته میلاویږي. او که نه ته په ډبه کې په پردي ګاډي کې نو بیا خو ډرایور هم خو بل جوړ کړي او سورلو هم خو بل جوړ کړي، نو صرف فرض پوره کړه، که د ماسخوتن مونځ وي نو هغې سره واجب پوره کړه، خیر سنت بیا دغه ټایم کې پرېږده. او ته چې کوم خپل ځای ته ورسې نو هلته ورسره بیا سنت هم کوه، ځکه تا باندې خو بیا هلته کې څه منډه ترړه نشته دی، نو هلته بیا سنت هم کول پکار دي، ثواب دی پکې. که دې پرېښودو ګناه پکې نشته دی، خو کولو کې ثواب دی، نو موږ ولې ثواب پرېږدو؟ پکار دی چې په ځای کې ته په کوم ځای کې کوم خپل مقام ته ورسې نو هلته بیا سنت کول پکار دي. دغه رنګې که ته کوم ځای ته رسې، مثال لاهور ته ځې، پېښور ته ځې، دغه رنګې بل یو ځای ته ځې چې هغه د سفر مناسب ځای یې شرعي سفر هغه ځای پورې پوره کېږي، نو هلته به انسان که دې د 15 ورځو نیت وکړي یا د 15 ورځو نه د سیوا د پاتې کېدو نیت وکړي نو دا سړی بیا مسافر هلته کې بیا د مسافر نه دی به خپل پوره مونځ کوي، دی بیا خپل پوره مونځ کوي. او که د ده نیت هلته کې د پاتې کېدو د 15 ورځو نه کم وي نو دی چې هلته کې هم پاتې کېږي نو دی به خپل 4 رکعتیزې مونځ
دا به 2 رکعاته کوي. څلور رکعاتي چې مونږ به 2 رکعات هو کو دا غزي امام مقیم امام وي لکه اوس د دې د بار نه چې کوم دي مسافر کسان رااله ما به دلته کې مونږ کو په د جمع سره نو بیا به دوی خپل مونږ پوره کوي خپل مونږ بیا پوره کوي بیا به 4 رکعات کوي او کنه په خپل کې یو کس امام جوړیږي یا ځان لیکي نو بیا به کم 4 رکعاتي چې مونږ دی دا به 2 رکعات کوي. دغه رنګ د روزي اوس د روزي مسله او د مونږ مسله کې فرق دی. کو ته 4 رکعات مونږ کې په حالت سفر کې ته به ګناګارېږي. البته روزه کې الله تعالی اختیار درکړی دی. کو ته په حالت سفر کې روزه نیسی نو ستا اختیار دی الله ستا د روزه قبلی او تا پیرانی سیو په حالت سفر کې نو تا ته الله پاک اختیار درکړی دی. کو روزه نیسی او کو نه نیسی خو نیسل ډېر بهتر دي ځکه نن سبا ټول سہولیات دي. اگه ایسی والا گاډي سړی ناست نه څه تکلیف دي اته بیا وروسته نیولو کې تکلیف شته دی. نو الله پاک زمونږ د تکلیف ته وجه نه روزه هم اسانه کړی دا. کو ته په حالت سفر کې او تی نشي نیولې بس پرې د وروسته به ونیسي او کنه نیولې شي نو وینیسا نو دې کې دواړه اختیار دی. په موږ کې دواړه اختیار نشته. کو 4 رکعات دی او په 4 رکعات موږ ته ګناګار ځکه د نبی عليه السلام نه روزه په حالت سفر کې نیولې عمده او ماته کړې عمده نیولې عمده په حالت سفر کې او ماته کړې عمده او موږ د نبی عليه السلام نه په یو ځای کې ثابت نه چې په حالت سفر کې نبی عليه السلام او دو نبی عليه السلام او صحابه 4 رکعاتي چې موږ 4 رکعات کړي بلکې هغه کسر کړل همیشه لپاره نبی عليه السلام. نو دې کې دا مسائل دي او د دې دا مسائل چې کوم دی راوځي هو کو یو سړی یو ځای ته لړو او الته کې 15 ورځې نیت وو 15 ورځې نیت وو خود د نیت چې کوم دی وو خود د ګرځیدل را ګرځیدل مطلب د قیام په یو ځای باندې نو لکه څنګه چې تبلیغیان یو جمعات نه بل جمعات ته یو کلی نه بل کلی ته نو کو د شي ګرځیدو والا سفر وو نو بیا کو د سلور میاشتم دغه نیت دی کنه په یو ځای خو نه دی کنه نو بیا د اموز د مسافر حسابيږي د موز وکسر دغه رنګ یو کس هغه یو کار پسې تللی دی او دی وز نن زما کار کیږي سبا کې کار کیږي په دې د دوران کې د چکم دی غون کال تیر کو د موز بیا کسر حسابيږي سفر به حسابيږي دی به موز 4 رکعاتي چې موز به 2 رکعات کی نو دی کې الله پاک جل جلاله دا اجازت ورکړي دی.